ګرانو کتونکو الب خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. موجود یم په جامع نعمانیه. دا هغه مدرسه ده چې د پښتونخوا د کوړي نه پس چې کوم دی دویم نمبر دستاربندي چې کیږي نو هغه دلته کیږي. شیخ صاحب بس راوتو کې و ما ترې مخکې موقع ونیوله، نو دغه زمونږ ستر علمدین شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب چې په دغه کې درس ورکوي، دې ټولو طالبانو ته اوس درس ورکړی شو او دې نه پس به چې کوم دی نو دوی ځي. نو یو خو دغه دعوت دی چې دغه دستاربندۍ کې تاسو ګډون کې او د شیخ صاحب په خوله به درته هم دعوت درکړو. مننه کوم. 5 فروری ده. ښه په 5 فروری باندې 5 فروری نو خلکو ته دې دعوت ورکړو. په خیر علي السلام علیکم. څنګه رب خان صاحب؟ نو په 5 فروری باندې زمونږ ان شاء الله دلته به د سحر د 8 بجو نه د سربندي شروع کیږي ان شاء الله العزیز، او دا به تقریبا د ماسپښین نمانځه پورې رسي، تقریبا 12 12:30 1 بجې پورې ورسیږي د سربندي په 5 فروری د اتوار پر ورځ ان شاء الله. یره جی تقریبا 900 خوشه و زمونږ د دوره حدیث طالبان دي چې کوم د عالمان ته جوړیږي او فارغیږي، او دې کې سره تخصص هم دي او څه پکې حافظان هم دي. هغه ماته تعداد یاد نه لري چې څومره دي، او څه د وړې دورې الکان دي هغې ته به ماسې هغه اعزازي طور باندې دغه ورکولی کېږي انعامات. تاسو به دې نه پس چېرته ځئ؟ دا کوړي ته روانې وه، زما 3 ورځې درس نور کله خو به مې 2 ورځې مخکې خو به غونډه هفته و، بیا مې ورته درخواست وکړم د کمزور یم، نو 2 شو اوس 3 ورځې دي، نو به دا 3 ورځې دا کوړي ته ځمه، ماسپښین نه تر مازدیګره پورې مې هلته درس وي او د سهار نه تر اوسه پورې مې دلته درس. صحیح. او دې نه علاوه جي شیډول څه دی داسې؟ دې نه علاوه خو زما دا شیډول په دې ورځو کې اکثر د دې مدرسو د سربندۍ وي، نو د سربندو له مې خلک وغواړي یا د بعضې مدرسو د بخاري شریف ختمونه د بنینو یا د بناتو هغې له ځمه، او په دې ټوله صوبه کې وګرځم الحمدلله. دا جنوبي اضلاع شو، دیر شو، باجوړ شو، او خیر سخت کال خو باجوړ ته اراده نشته، ټیم را سره نو، او داسې نورو علاقې شو د خپلې نږدې صوابۍ. کراچۍ ته هم پکې لاړ شم، د کال میاشت کې هم تللی وم، استغفرالله، بیا یو 3 ورځې په کراچۍ کې بندي شوي، هلته هم د بخاري شریف ختمونه دي، نو به دغه هم ژوند دی. نو خو ډېر وخت ډېر خلک ګیلهمن دي چې موږ له نه راځي، نو هغوی په دا پته نشته. دا ګیله بالکل د ملګرو درسته ده، هغې وجه دا ده چې د هغه چا نه خلک ګیله کوي چې چا سره یې مینه یې که نه، د چا سره یې محبت یې، نو د ملګرو ګیله بالکل په حقه ده. خو د ټولو ملګرو ته به زه دا یو درخواست وکړم چې زه د سحر دلته راشم مدرسې ته، نو دلته مې درسي او بیا دلته کې مېلمنو سره 2-3 منټه والم، بیا له دې نه زه کوړي ته کافي مزل دی. کوړي کې د ماسپښین د مانځه نه پس تر مازدیګره پورې مازدیګر مونځ مې هلته راځي، هلته مې درسي او دې کې د بیانات هم راشي. نو زه وایم چې هغه دوستان چې څوک زبانه ګیله کوي، نو ګیله په حق بجانبه ده، زه به هغوی ته دا ووایم چې زه به راله په درسونو کې دعا کوم که نه، الله دې خوشحاله کړي ټول، الله دې وله خیر او برکت ورکړي. چې دې کې د افغانستان او د پښتونخوا دا ځای دې نښو سوو کې دې کې د افغانستان به مخکې وو ډېره سخت کال اندازتا زموږ د افغانستان رونه لږ کم دي، ځکه افغانستان کې دننه خپلې مدرسې ډېرې زیاتې جوړې شوې، نو اکثریت د افغانستان د طالبانو اوس هلته پاتې کېږي. من حیث العموم زموږ په ټولو مدرسو د KPK کې افغانستان طالبان د مخکې په نسبت لږ کم شوي دي، لږ نه بلکې ډېر کم شوي دي، او الحمدلله زمونږ پرې خوشحاله یو، میلمانه دي او ټول عمر یې زموږ دلته تېر کړی دی مونږ سره، او د دې خپلو نه مونږ هغې ته په ښه نظر ګورو، په دروند نظر ورته ګورو، ځکه چې میلمانه دي او مسافر دي. خو دا هم د خدای حمد دی چې زموږ د خپل ملک پاکستان ډېر زیات خلک علم پسې راووتل، زموږ خپل د 400 مونږ سره ډېر طالبان دي، د پېښور نه راځي، د مردان نه راځي، د صوابۍ نه هم راځي، او الحمدلله دا ټول هاسټل یې زموږ ډکې دي، څه دلته دیره دي، څه ځي راځي، څه په جوماتونو کې دیره دي، الحمدلله. شیخ صاحب ډېر علما چې کوم دی فارغه شو، مختلف ځای کې امامت کوي، په 400 کې مو په پښتونخوا کې نو زموږ په ذریعه باندې ورته یو میسج ورکړي چې دې نه پس د دوی څه کار؟ زه ټولو علماو ته دا میسج ورکوم که زموږ د مدرسې نه فارغ شوي، ځکه دا د فراغت دی او که نورو نه چې د استادانو نه څه زده کړي چې په هغې عمل وکړي، ټول نه مخکې عمل دی. خو الحمدلله زموږ طالبان خو تاسو وینئ په عمل باندې پوره دي انشاءالله، خو که څه کمي وي عمل دې وکړي. دویم دا دین چې څنګه موږ ته زموږ استادانو را رسولی یو بار یې زموږ په سر باندې ایښودی چې دقه رنګې دوی دا بار امت ته ورسوي او په شایسته طریقې ورسوي. شایسته طریقه څه چې بغیر د اختلافاتو نه، بغیر د جنګ جګړې نه، او بغیر د څه قسمه داسې فتنو نه، چې په شایسته طریقه، په ښه طریقه د دې
ولس او د دې قوم او د دې ملک خدمت وکړي. ګوره زموږ مدرسې دا د دې ملک داسې NGOs دي چې د حکومت په 1 روپۍ خرچه نه راځي، په خپله لګیایي غریبانان د محتممان پیسې راغونډوي او د ملک بچو له ښه تعلیم ورکوي، د قرآن و سنت تعلیم وله ورکوي، بهترین تعلیم وله ورکوي. نو د دې حوصله افزایي په خلکو هم پکار ده او الحمدلله موږ سره خلک کوي. مدرسو له چندې هم ورکوي، د پاکستان مسلمانانو نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو. په جوماتونو کې ډوډۍ هم ورکوي الحمدلله. خو علماو له هم زموږ پکار دي چې د دې عوامو د عقیدې، د عمل، د اخلاقو په صحیح طریقه باندې خدمت وکړي، په مثبته طریقې وکړي، د دې ملک خدمت وکړي، د دې قوم خدمت وکړي. دا پیغام شیخ صاحب دوام راته وکړي او ګراني ډېره زیاته ده. دا یو خبره ده چې ګراني ډېره زیاته شوې ده. غریب ولس د ګرانۍ په میچن کې بالکل داسې شو چې هغه چکې مې پس گئی عوام قوم او ښه غله ډېره ده په دې ګودامونو کې. نو زه معافیت هم دا درخواست کوم چې د خدای نه ویرېږي. قبر کې به سره حساب کېږي، آخرت کې به سره حساب کېږي چې چا هم غنم خوندي کړي دي. هر څوک چې وي د خدای خاطر وکړي، بار یې راوباسئ، دې غریبو له یې ورکړي. او هغې خلکو ته هم زما دا درخواست چې کوم میلیونو والا هغوی له حکومت کمې دغه ورکوي، هغه ارزان غنم ورکوي چې خلکو له ورکه، یقین کوه بعضې میلیونو والا صرف چوکرې خرڅوي. هغوی ته هم زما دا د خدای نه ویرېږي. تاسو خپل بچي لرئ، دا غریب ستاسو ورونه دي، مسلمانان دي. نو کتونکو دا 900 صرف د دې جامع نعمانیې نه فارغه کېږي. دغه شانتې د پښتونخوا د نورو مدرسو نه. نو یو خو د هغوی کارکون چې کوم دی هغه خو په انور وي، یو خو په باران وي، یو خو په ګلی کې وي، د هغه کلک ولاړ وي. نو ځکه چې کوم دی دا د سترګو ازغي دي. بل دا درته وایم چې د علماو قدر وکړئ، دعاګانې ترې واخلئ. سیاست کوئ ستاسو خپل دغه دی، خو زه خو نه په سر ټوپۍ ښودی شم او نه 15 وخته په پابندۍ سره مونځ کولی شم. دوی خو په سر باندې دا پټکې چې والې دی. نو او بل دا ده چې د یو ګنده مئی په وجه باندې مونږ چې کوم دی نو هر چا پسې بس لګیا یو. شته هر ځای کې کالي بیړیا شته، د علما د بدنامېدو خسې کېږي په دې ملک کې. دا د ازل نه روان دي، خو الحمدلله دوی کلک ولاړ دي. نو شیخ صاحب چې اخیرنۍ کومه خبره ما پیاته وکړله نو هغوی ته دغه وي چې د الله د قهر نه ویرېږي. دا کومه ګراني چې ده نو دا مصنوعي قلت چې کوم دی دا تاسو د سازش لاندې راوستی دی. دا کومه سرکاري کوټه چې میلاویږي نو هغه تاسو راوستی ده. نو په دې باندې چې کوم دی نو تاسو قابو بې ومونئ. خپل ځاني خو قهر ګڼم، خو دا علما زما شاته ولاړ دي، دا بل ورله فارغېږي، دوی به سپین پټکي والي، سپینې کپړې به یو، د دوی به بل ورله د واده نه زیاته خوشحالي وي. نو د دوی دعاګانې هم دي راسره. بیا د شیخ صاحب شانتې داسې بل هم درته فخرالاسلام صاحب ښودلی و. نو د 400 چې څومره یا مفتي عبدالله شاه صاحب دې زه ذکر کوم. نو په دې دعاګانو باندې بچ یو، ښه د دې خلکو په وجه باندې بچ یو. او 5 فروری چې کومه ده یاد ساتئ، دلته کې محتمم صاحب مولانا سنجان صاحب چې کوم دی هغه سره هم اوس ملاویږو. نو دغه کې ګډونو کې ډېره مننه، خوشحاله